سیګریټ هم حرام، افیم هم حرام، شراب هم حرام، آیس هم حرام، پوډر هم حرام. پاتې شو نسوار. نسوار وسواره فتوا نه ورکوم. ګوره ښه صرف د کتابونو حوالې وایم، فتوا نه ورکوم ځکه زه د دغه خبره رجسټرډ مفتی نه یم. نسوار چې دي نو څومره د دیوبند علما چې تیر شوي هغوی وایي چې دا په درجه د کراهت بلکې په درجه د استحباب کې د اباحت کې. لومبی وایي دا شی مکروه دی بلکې مباح دی نسوار کول. ورګه بیا وروسته راځو بل ډیفینیشن د دې بیا کوو. نو نسوار څه دي؟ څومره دیوبندي علما چې لیکلي دي فتاوا دارالعلوم دیوبند والا هغوی لیکلي دي چې دا مکروه بلکې مباح دي نسوار کول. څومره د اهل حدیث علما چې دي هغوی چورلټ حرام دي لکه شراب چې حرام دي. د علماو په منځ کې یو غټه اختلافي مسله ده، لیکن زه د یو بل ضمیر و د بل ځای نه راجع کوم نو حرام به نشي لیکن کار به ناروا شي. په حرامو او په ناجایز کې ډېر فرق دی. څوک چې د حرمت فتوا په نسوارو باندې ورکوي دا عجز په دې کې فرق نشي کولی چې حرام څه ته وایي ناجایز څه ته وایي. کیدای شي چې د ملګري په دې باندې خبر نه حرام هغه ته ویلی کېږي دی وایي چې شراب حرام دي نو نسوار هم حرام دي نشه کوي. مسله واوره ځان په مسله باندې پوهه کا. ته ړومبې وپېژنه چې حرام څه ته ویلی کېږي او ناجایز څه ته ویلی کېږي. حرام هغې څیز ته ویلی کېږي چې په نصوص قطعیو باندې ثابت دي، په تواتر سره مسله د هغې ثابت دي چې دا حرام دي لکه شراب چې حرام دي. او نسوار چې دي نو حرام نه دي بلکې ناجایز دي. څه دي؟ ناجایز. په ناجایزتوب باندې یو څو چې دی نو هسې عقلي دلایل وایي. یو ناجایز ځکه دي چې اسراف دی. نن سبا به څو تیلی دی لکه ته په نسوار کوې په 100 روپۍ تیلی دی 20 له چې په 30 کې ضرب ورکړې څو به دې جوړ شي سکول والے استاده 600 به دې جوړ شي. څه شپږو سوو ته به خوله واچي چې په کال کې ولې بیا ضرب ورکړې جو ډېر شي ترې نه جوړېږي. تاسو مړه موبایل هم نشته ناجیبه کار 7200 په کال کې ته د 6,000 او د 200 روپو نسوار کوي. خو چې کله د ورځې نه څه وکړې یو ګولۍ ختمه کړي. دا بعضې خو پکې 2 ګولۍ ختموي، یو د شپې ده او 2 د ورځې دي، کله 3 او کله 2. نو چې 7,200 روپۍ ته د کال روالې او په جومات کې ولګوې دا به غلط کار وکړي. 7,200 روپۍ دا ډېر کار دی ګوره. خو چې په جومات کې ولګوې هلکه په کال کې زه تاته وایم ای دا ډګر تحصیل مایرې مسلمانه مولا مسلمانه د میاشتې په تا پسې د نسوارو کم از کم 600 روپۍ خرچه راځي. د نسوارو 600 روپۍ خرچه راځي. دا 600 روپۍ راواله د جومات په بیل کې ورکه که نه مسلمانه، د جومات په بیل کې ورکه. نو چې 600 یو نسواري کې او 600 بل نسواري کې او 600 بل نسواري کې نو په محله کې 600 نسواریان دي. نو 600 بیا په 600 کې ضرب ورکړه نو د روغ کال بیل پیړه کېږي. نو هغه چې مونږ د بیل اعلان وکړو نو ورور هغه یو په دې وروځي بل په هغې وروځي. نو دا درس والی ورکوي خو هغه درس والا بل ورځ پکې وایي چې دا مونږ به په خپله ورکو بل چا ته پکې لاړو ضرورت نشته. خو مونږ وایو زمونږ په دې نورو خلکو هم ثواب سود دی چې ثواب یې وشي. داسې ده که نه چې ثواب یې وشي. نو کم از کم ګوره خلک وی مونږ ته ویلي نو بیل هم څه ورکړی وی. تا ته د جومات د بیل پته نه لګي او د کور د هغې تابته مخکې پته لګېدلي چې هلکه بیل به راغلی کشر یو ته مو وایه هلکه بیل په دوکان کې سي کا هغې مشر ته مو وایه بیل په دوکان کې سي کا او په خپل هم پسې ګرځي او د جومات د بیل ته پته نه لګي چې کله به راغلی. نو د جومات د بیل پته لګوه او بیا پیسې راوړه دلته ورکوه چې هلکه بیل به راغلی د نسوار هغه پیسې بیل ته راوباسم. نو د دې وجې نه نسوار ناجایز دي چې اسراف دی پکې. په میاشت کې 600 روپۍ لګي نو نسوار څه شو؟ حرام نه شو، ناجایز شو. تعریف د حرام او د ناجایز وپېژنه بیا فتوا ورکړه. بل پکې دا راځي
چې نبی علیه الصلاة والسلام وی چې السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب، مسواک ته کوه دا هم د خولې صفایي ده هم د رب رضا. نو مونږ مسواک کېښودل، اول زه مسواک نه کوم بیا دا ټول نه کېښو، زه خو نسوار هم نه کوم. نو خوله خو مې په لږه څښایي خو دوره د نسوارو څښا خو به نه که نه. نو نسوار چې ته که نو خوله به دې څښایي. نو بیا چې دی نو رب د نه رضا نه شو، بیا ناجایز شو نسوار. او بل پکې دا واوره چې په روژه کې د دې غټ ټینشن دی. روژه کې بیا لویه مسله جوړه کړي، یاره هلکه ګوره مخې له مې را نه شي، ګوره مازغه مې کار نه کي، دا چې دی نو مېرګو نشه مې ورته نه دی ښې. هلکه ماله دې نیولې ده مه یې نیسه چې ته اوس نسوار نه شي برداشت کولی، خو پرېږده که نه. نو هغه بیا پکې هغه یو تپوس وکړي که نه خیر مې نه وي یاره مولي صاحب وي څنګه به یې پرېږدو، وي څنګه به دې بس کوو چې څنګه دې شروع کړي چې هغه کسې دې بس کړه، چې څنګه دې شروع کړي هغه کسې دې بس کړه. شروع کولی دې شو بس کولی دې نه شي. او دا یو خبره غلطه ده، یاره جي عادت شوي پې بس کولی دې نه شو. دا کومه طریقه ده؟ تلاوت دې د قرآن شروع کړی او بس دې کو، هغه دله چل درتو درس د قرآن دې شروع کړی او دې بس کو. بل د دین کار تبلیغ له تللی وې 3 ورځې دې ولګولې، بیا دې ورته شا کړه دی نه دې بس کړو، شروع دې کړه او بیا دې بس کړو. او چې دی نو د جومات په بیل کې به دې روپۍ ورکولې ثواب به دې ګټو، هغه دې شروع کړو د هغې نه دې بس کړو. جومات کې به دې کار کوو، خدمت به دې کوو، صفایي به دې کوله، ځان به دې برابراو. او چې دی نو په هغې باندې عادت وې د هغې نه دې بس کولی شو دې بس کړو، په نسوار نه شي بس کولی. عجیبه کار دا دی. زه په دې خبر اریان یم د دې څو وجو نه ناجایز شو. نسوار څه دي؟ ناجایز دي ښه. ځکه الله څه وایي